پدی بنی اسرائیلو کی یو درې کسانو بخاری شریف کی حدیث موجود دے پا سفر باندې ځي نو دوران سفر پدی باندې داسې حالات ترالل باران دے طوفان دے د سر د پټولو سزای نشته نو د ډیر تلاش نه بعد دی په یو غر کې یو غار ولید هغې ته وردن نشو چې څنګه دې غار ته وردن نشو نو طوفاني بارانو د غر د سر نه یو ګټ رالی او د دې غار دا خولې بنده کړه چې د غار دا خولې بنده کړه نو اوس دی یقین دا پیدا شو چې ما سوا د الله د ذات نه بل څوک د بچ کولو والا نشته ما سوا بل څوک د الله تعالی د ذات نه داسې نشته چې مونږ هغه د دې غار نه وباسي او زمونږ د ژوند حفاظت وکړي نو راولګېدل هر یو انسان حافظ کې چې کمدنه هغه ناستې سوچ او بچار کوي نو یو بل سره مشورې وکړه چې راځئ د الله نه ما سوا بل څوک مو خلاصولی نشي الله تعالی ته به خپل اعمال پیش کړو الله ته به خپل اعمال پیش کو نو یو را پاسېدو الله تعالی ما ستا د رضا دپاره دا پلان کې عمل کړی دی که دغه عمل دې قبول کړی الله د دې غار د خوله کلاو که کتابونه لیکي وایي دا ګټ لغونته کې وخوځېدو بیا هغه دویم را پاسېدو هغه خپل عمل الله ته پیش که الله ما دا عمل کړی دی که دغه عمل ستا په دربار کې قبول وي که نه الله د غار دا خوله کلاو کړو هغه دریم را پاسېدو الله ته خپل عمل پیش کوي یا الله زما یو د تره لور وه ډېره حسینه او جمیله وه څو ځله ورپسې ما پیغام د نکاح لیږلی خو د نکاح هغه پیغام هغه منظور شوی نه و هغه نکاح ورسره زما نه و شوی وی بیا د دغې زنانه هغه محبت وی زما په دې زړه کې پروت و یو ځلې وی په خپل کور کې وم دغه د تره دا لور مې راله او راته وایي چې نوم یې زما واغسته چې پلان کې ماله دومره پیسې پکار دي دا راله راکړه زما دومره ضرورت دی ما ورته وی پیسې خو ما څخه شته در وکم دله خو لیکن د هغې دپاره د ما شرط دا دی چې ماله زما چې کم خواهش دی هغه خواهش به مې پوره کې وی هغه راته په ژړا شوه راته وی چې زه خو داسې نشم کولی د الله تعالی دپاره دغه ضرورت زما برابر که دا پیسې راکړه بیا به یې درته واپس کړم وی ما ورته وی چې زما چې کم شرط دی هغه دغه دی که دا پوره کولی شي پیسې در کوم ګینې نه در کوم وی دا د تره دا لور مې روانه شوه لاړه لږ ساعت بعد بیا راله وی بیا راته جاړي چې هغه پیسې راته راکړئ ما ورته وی چې شرط مې درته مخې ته ذکر کړی دی چې دا شرط دی پیسې به در کوم خو په دغه کې وجه باندې وی هغه په ژړا شوه وی راته وایي چې زما د الله په ذات باندې قسمي په ژوند کې مې دغه تصور نه دی کړی خو ضرورت مې دی واړه بچي ماشومان چې کم نه هغه راته جاړي لهذا دا پیسې راکړه چې زه پرې د خپل ضرورت برابر کړم وی ما ورته وی چې زما د خواهش په برابر کې وی دی بعد دل ناخواسته سر یې وخوځو چې هاو خو لیکن وی چې څه ټایم کې ما ورته هغه پیسې کېښودې او خواته ورنږدې کېدم وی دا جاړي او ریږدندې پرې لګېدلی دی ریږدي ما ورته وی چې ولې ریږدې څه چل دی وی راته وی چې په ټول ژوند کې رانه چرته د ګناه کار نه دی شوی دا ړومبی موقع ده چې د مجبورۍ په حالت کې رانه د ګناه کار کېږي یریږم هسې نه چرته الله تعالی را باندې په دې حالت کې عذاب رانولي هسې نه چرته الله مې په دې حالت کې ونه نیسي وی چې دا خبره مې واورېده وی الله رستو شم وی چې خط د یو ګناه د وجې نه د الله نه دومره یریږي ما خو ټول عمر ګناهونه کړي دي ما سره به چې الله څه کوي الله صرف ستا د وجې نه اخکه ګناه مې پرېښودی دی هغه پیسې مې ورته صدقه کړي دي الله که زما دا عمل قبول کړی الله د غار دا خوله کلاو کا بخاری شریف کې راځي وایي د غار د خولې نه دا ګټ ورغړېدو الله تعالی د خلاص کړل رڼو
تقوا د الله یره چې کم دا د هر انسان په لړ کې پکار دا چې د کم انسان په لړ کې حقیقت کې د الله یره رااله کنه دغه انسان بچریم بیا د ګناه کار ته نه نږدې کیږي او چې څومره د الله یره په لړ کې محکموي دومره به دا انسان الله ته نږدې څومره چې د یو انسان په زړه کې تقوی د خوف خدا پکې پروت وي دغه انسان به د هر یو مخلوق سره د روادارۍ د هغه د حقوقو خیال بساتي او چې خوف خدا پکې موجود وي او که چېرته د الله یره پکې نه وي که نه دغه انسان په قانون باندې په سزا باندې په هېڅ څیز باندې نشي یرولی نو لہذا الله تعالی مونږه تاسو ته وایي چې ګوره د الله نه ویریږئ د الله یره په دې خپل زړه کې پیدا کوي الله ډېر زورور ذات دی ښه کتابونه لیکي وایي دا عادیان دی ته الله تعالی ډېر طاقت ورکړی ډېر طاقت یې ورکړی نو دی به څه وي من اشد منا قوه زمونږ نه هم څوک زیات زورور شته زمونږ نه هم څوک زیات زورور شته الله تعالی پې عذاب راولېږه الله په عذاب راولېږه هغه زورور خلق چې کوم څه په خپل طاقت او په خپل زور باندې هغه یو غرور کو یو تکبر کو په دې خپل ذهن کې یو تصور ایښودی چې ګینې په دنیا کې طاقتور ترین مونږ یو لہذا هغه خلق الله تعالی نیست او نابود کړل رڼو یاد ساتئ د الله د عذاب نه هر ټایم په دې زړه کې یره ساتل پکار دي د الله نه یره په دې زړه کې ساتئ چې زه هسې نه چېرته دا غلطي مې کړې نه ده هسې نه عذاب د الله را باندې رانشي نافرمانی د الله تعالی خو کوم الله مخکینی اقوام د یو ګناه د وجې نه هلاک کړي دي هسې نه چېرته په ما د الله عذاب رانشي هسې نه چېرته د الله د رحمت نه لرې نشم رونو دغه خوف خدا دغه خشیت الهی او دغه یره په دې خپل زړه کې راوستل دا د ایمان نښه ده لہذا د خپل زړه کې دغه کیفیت پیدا کول چې زمونږ ستاسو پړونو کې دی چې ما الله ویني د الله عذاب هر ټایم که الله وغواړي نو زه د الله د عذاب نه محفوظه نه یم الله که عذاب راولېږي نو په دنیا یو طاقت مې ته نشي خلاصولی نه مې ته خپل خلاصولی شي نه مې ته پردي خلاصولی شي نه مې ته رشته داران خلاصولی شي نه د دنیا بل یو طاقت مې ته خلاصولی شي نه چې څوک هم خلاصولی نه شي که نه نو د دغه ذات نه یره پکار ده چې د دغه ذات حکم چېرته مات نه کړو د دغه ذات چېرته د حکم خلاف ورزي ونه کړو د دغه ذات حکم چېرته مات نه کړو لہذا دغه خوف خدا یره دا د ایمان نښه ده الله دې زموږ د ټولو پړونو کې خپله یره پیدا کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین